بسم الله الرحمن الرحیم. سونو پښتونخوا پودکاسټ سره زم شبیر جان او لکه څنګه تاسو پودکاسټونه ګورئ او پودکاسټونه ډیر خلک کوي او ډیر خلک به ګورئ هم تاسو په سکرینونو. خو زمونږ یو کوشش روان دی، زمونږ یو محنت روان دی چې مونږ د خپل نوي کول دپاره د خپل عوام د خپل ملک او د خپل علاقو دپاره څه وکړو. نو دې دپاره مونږ کوشش کوو چې هغه خلک چې هغه نن سبا زمونږ د نوي کول دپاره یو انسپیریشن دی، هغه خلکو سره به مونږ کوشش کوو چې خبرې اترې کوو، لکه څنګه چې په ملک کې په علاقه کې خلکو یو مایوسي جوړه کړې ده. نو په دې ټایم کې څه داسې ځوانان هم شته چې هغه زموږ دپاره یو مثال هم دی. نو په دې کې نن مونږ موجود یو اسلام آباد کې زموږ ډېر دروند او تکړه ملګری انجنئیر عطااللہ محسود چې کوم دی هغه دلته مونږ سره موجود دی په دې پودکاسټ کې. عطااللہ ستړی مشې هرکلی. شبیر جانا تاسو ته ښه راغلاست وایو او د تاسو سونو پښتونخوا ټیم ته ښه راغلاست وایو چې تاسو دلته راغلاست او موږ ته خپل قیمتي ټیم راکړی. ډېره مننه. شروعات به کوو د انجنئیر صاحب نه چې انجنئیر صاحب تعلق لرونکی دی د سوت وزیرستان اپر نه او بیا د ډېر زیات سټرګل اول د سکولینګ کول هلته تاسو ته د علاقې هم ډېره ښه پته ده چې لرې لرې پورې د ایجوکیشن هم څه اته پته نه وي، خو بیا هم د دې هغه سټرګل خواري یا محنت و هغې نه پس بیا د یو کیپیټل ته راتګ دا زمونږ د ځوانانو یو خوب وي. نو هغه بیا کیپیټل کې او په کیپیټل کې بیا چې دوی څومره محنت او څومره مزدوري خواري کړې ده، په دې حوالې به د دوی نه مونږ تپوس کوو او چې دوی څومره سټرګل کړی دی او د کم ټایم نه دی په دې سټرګل کې دي. عطااللہ اول خو راته دا ووایه چې نن ستاسو یو نوم دی، یو پهچان دی چې مطلب که مونږ ګورو نو د هر ځوان یو خواهش دی چې زه هم داسې جوړ شم. خو چې کله هم یو سکسسفول انسان وي، یو کامیاب انسان مونږ ګورو یا د هغې سټوري ګورو، هغې پسې وروستو چې کوم سټرګل وي هغې ته د چا سوچ نه وي. نو تاسو چې کله ایجوکیشن کمپلیټ شو، اسلام آباد کیپیټل ته راتګ او دلته ستاسو سټرګل د فرست ډے نه لږ راته یو میسیج. شبیر جانا ځکه د خپل سټرګل په باره شه تا ته ووایه. زه چې اسلام آباد ته راغلی تقریبا 12-13 سال زما اسلام آباد نو ما دلته فرست چې اول زه دلته راغلی ما دلته جاب کولی ایز ا سرویر په B17 کې. پانه پس چې څه ټایمه جاب وکړلی بیا تقریبا حالات داسې راغلل چې موږ خپله فیملي دلته را شفټ کړه. نو مشکلات و ډېر کرونا ټایم راغلی. نو پخ کې که زه درته ووایم مخکیني پوډکاسټ کې هم دا خبره کړې وه چې ما بایک یا کار هم کړی. نو پانه پس موږ کنسټرکشن شروع کړو. کنسټرکشن کار به دلته فیصلیز کې تقریبا 5-6 سال فیصلیز کې تېر کړي. نو فیصلیز کې چې موږ کنسټرکشن سټارټ کړو، کنسټرکشن سره سره کوټا کیفې کار هم ما کړی دی. اول ما ډي خان ته کوټا کیفې برانچ وړی، بیا پېښور ته تللی و. نو هغه کاروبار ښه په پیک باندې لاړی، خو بیا څه ټایم پاس د څه کرایسس د څه د وجې هغه فلاپ شو، ونه چلېد. نو پانه پس دلته موږ په فیصل هیلز کې د چودھری عبدالمجید سره د کنسټرکشن کار او کنسټرکشن کار نه پس موږ خپل کمرشل ته راغلو. نو نن تاسو وینئسته چې تاسو مخامخ یو. ستاسو چې کومه سټوري ده حقیقت دی چې دا سړی غواړي چې په زه په ډېرې خبرې وکړم، خو د ټایم هم داسې وي، تاسو هم ټایم وي، او صرف راته دا ووایي چې تاسو دې فیلډ ته راتګ یو انسپیریشن وي د انسان چې یاره فلانې انسان چې کوم دی د هغې د وجې زما انټري په دې کار کې وشو، نن زه په یو پیک ولاړ یم. هغه داسې څوک اوس ته انسپیریشن؟ دا که زه ته ووایه زما ماماګان دي، تقریبا دا ټول ډریوران دي. په 2012-15 مارچ باندې 2012 کې ما مې ټرک کمپلیټ کړی. نو د ماماګانو سره زه په داسې سوچ باندې کور والو واستوله چې ته لاړ شه په ZKB کمپنۍ کې د دوی سره ته ایز ا ډرایور کلندر شي. نو ما 3 ورځې هلته تېرې کړې، چونکې زما والد صاحب دوبۍ کې ټیم تېر کړی او 30-32 سال یې تېر کړي دي. موږ مزدوري خواري کور کې داسې نه وه کړې. نو ماما سره مې 3 ورځې تېرې کړې. 3 ورځې پس ماما ته ما انکار وکړه چې یاره دا کار زه نشي کولی. نو ماما راته وویل چې دغه په سایډ باندې چې کوم انجنیران سرویران کار کوي د تا خو تعلیم شته، مې ټرک ته کړی دی، آیا که تاسو موږ یې دغ سره میلاو کړو څنګه وایي؟ نو فرست ځکه درته ووایه هغه زما ماما دی چې ټول کریډټ زما ماما ته ځي. نو زه د سرویرانو چې کوم انجنیرانو ټیم و یې سره زه دوی ټچ کړله. 9 مهینې ما هلته تاسو که پښتو ژبه کې درته ووایي شاګردي ورسره وکړه ایز هیلپر. پانه پس زه راغله کوم الزام ډیم ته، نور خو بیا پروسس اوږدېږي. خو بهرحال چې زه اسلام آباد ته راغلله، اسلام آباد کې ما اول جاب وکړی.
کوآپریټیو سوسایټي ملټي B17 کې. په جاب نه پس بیا څه داسې کرایسس راغلل چې بایک کار مې شروع کړی. بایک نه پس بیا ما کنسټرکشن وړه کمپنی رجسټریشن کړله. نو کنسټرکشن کار کې بیا ما ته خدای پاک څه داسې غار راکړه چې مثال کار ښه ځای ته ورسېده. نو پانه پس واړه کورونه 5 مرلې جوړ کړی خرڅ کړی او پانه پس بیا دلته ما کمرشل پلاټ واخیستی 2 کنال اوریل هایټس باندې. اوس الحمدلله کمرشل باندې لګیا یو تاسو مخامخ یو. سو لږ ټایم که موږ وروستو لاړ شو 10-12 سال مخکې لاړ شو ستاسو کلي کې ژوند د کلي هغه چې کوم نو هغې ټایم کې د انسان یو سوچ وي یو خواب وي چې زه یو داسې لیول ته رارسېدلی او تاسو دلته راغلي د خپل علاقې هغه ټایم او وخت مو چې کوم راتېر کړی دی کوم هغه تاسو سره کوم ملګري دي د هغې څه تاثرات و چې کله مطلب تاسو یو انجنئیر په نوم باندې یو بیا ستاسو یو کمپني په نوم باندې چې کوم دی دلته پریزنټیشن وشو خلکو ولیدي نو د هغې څه تاثرات؟ د کلي خبره که زه درته وکړم کلي کې زما هم اول دا سوچ و چې اسلام آباد یا داسې بهر کیپیټل علاقې ته تګ د داسې موږ ته ښکارېده لکه سړی چې ډېر بهر ملک ته خو زما دلته تګ چې کوم دی دغه داسې دی لکه یو حادثاتي تګ دی اسلام آباد. د ملګري سره راغلی و دلته ما میاشت ورسره تېره کړه میاشت پس بس ما زړه ولګېده نو دلته زه ورو ایډجسټ شولم. نو بیا زما زړه نه کېده چې زه دغه ځای نه لاړ شم. اوس چې زه علاقې ته لاړ شو یا څوک ما پوډکاسټ وګوري یا ویډیو وګوري نو څوک چې زما نه په څه شي باندې هم پوښتنه کوي نو داسې ویراونکې خبره وي چې مثال آیا دا ستا خپل دي آیا دا دفتر ستا خپل دی آیا دا لالا ایجوکیشن کیری چې کوم تا برانچ اوپن کړی دا د خپل دی آیا دا کوټا کیف ستا خپلې دي او د پروجیکټ خبره چې راشي نو بیا ډېره ویراونکې ده چې خلک دا تاثرات لري چې مثال په 6-7 سال کې یو کس فیملی شفت کول نو بیا دومره زر یو د رینټ د کور نه او بیا بلډینګ او بیا کمپني وغیره او اوس الحمدلله موږ رینټ کور کې پاتې کېږي چې اخر افو د بزنسمنانو یو دغه وي چې ډېرې پیسې ښخې نه کوم خبره داسې ده ځکه چې موږ دومره انویسټ دی چې هغه انویسټ که موږ په کور کې دلته انویسټ کړو نو دلته کم کور چې جوړوي 4-5-6 کروڑ روپۍ پکې انویسټ کېږي نو بیا سړی باونډ کېږي ایسارېږي. نو اوس الحمدلله کرایې کور کې یو او خپل سټرګل هم جاري ساتلی دی الحمدلله لګیا یو تا مخامخ یو. ډېر خلک به په دې کې داسې هم وي چې هغه به په تاسو تنقید هم کوي په دې فیلډ کې. تنقید په باره کې که درته ووایه چې تنقید مخامخ خو خیر څوک نه وایي چې چاته هم مخامخ سي هغه دا وایي چې دا موږ کلیوال دی نورو خلکو ته ښایي خو چې په شا باندې چا سره خبرې وکړو نو بیا مختلف سوچ د هر سړي وي اوس د هر سړي خپل فکر دی او بل اصل مسله دغه وي چې یو سړی د کور کلي نه لکه مثال پیسې لري کور کلي کې خلک کاروباري وي پلار یې کاروباري وي نو د هغې دپاره بیا دا انسپریشن داسې نه جوړېږي خلک دا نه وایي خو وایي چې مثال کور کې دوی ته څه اول نه چې کوم دی د موږ والا سټوري داسې ده چې دغه کې طاقت ډېر څه ورته ووایي کس داسې متاثر کون غوندې چې یاره مثال دا څنګه وشول. تاسو په دې فیلډ کې به ډېر زیات مشکلات تاسو ته راغلي هم وي راځي به هم خیر اوس خو هغه سړی ورسره یوز ټو شي په شروعات کې داسې څوک تاسو ته میلاو شو لکه دا خو د هر سړي خواهش دی مطلب یو داسې کس چې ته د یو بایک یا یو مطلب عام سرویر یا یو عام انجنیر نه ته د فیلډ ته رانه کېده ګوره فیلډ ته رانه کېده د هر سړي مطلب زه هم رانه شوی یم زه هم دا دی نن په دې سوسایټي کې ګرځم خو یو داسې خاص سړی چې هغې مطلب ته وایي چې ده زما په سر باندې د شفقت لاس کېښود نو زه نن عطااللہ یم. یاره که دا درته ووایه شفقت لاس خو زه دا نه شم ویلی چې ما په سر چا ایښی ځکه دا ووایه زما چې ټول کریډټ ځي یو خو دغه ده چې زما مور ده د ما سره ډېره کوآپریټیو ده او بل دعاګانې دي دعاګانې وي والد صاحب د هغه په دې شیانو کار نه لري بیخي دا پته نشته او که ځای کم پروجیکټ کوي یو پرې فیصلې ته راغلی دی افتتاح ته او ځکه دا کریډټ ټول ووایي چې چاته ځي دا زما سوچ او زما سټرګل دی بهترین مطلب یو خپل سوچ او خپل ما په سوچ باندې ځکه دا درته ووایي چې ما ټول کار چې کړی دی ما په سوچ باندې کار کړی دی او ما کله دا نه دی ویلي د سیلري د ټایم نه ما یو داسې ځان ته پیریډ ایښی و چې زما به 30,000 سیلري وه ما چاته دا نه دی ویلي چې ما 30 ده. په دې کې به چې کله تاسو شروعات کوو بعضې خلکو سره به م ډسکشن هم کړي په دې کې ډېر خلک داسې وي چې هغه تا ډیموټیویټ کړي دې کې به دا وشو ها وشو دا
ځوانانو ته سپیشلی دا مسلې راځي نو دا څنګه وخت و هغه څنګه تېرېد شو څنګه درته یادېږي؟ که دا خبره ته وکړم ما چې اول د کمرشل کار شروع کړه یعنې ما دا سوچ ولرلی چې زه دلته پلاټ واخیستلی نو ما سوچ لرل چې زه به دلته اکسیویشن کار شروع کوم ګراوند بریکینګ به کوو په دې تاریخ باندې نو دلته یو کس و نام یې نه اخلو فیصلیز کې جانه پهچانه شخصیت دی نو ما سوچ ولرلی چې اول ته در سره مشوره وکړه او خپل افتتې ټول دا شیان ورته وښیه نو یو زه کور ته وغوښتله کور کې روټۍ موټۍ ډېر شیان دوی را سره وکړل خو بهرحال یخ چې زه کمې خبرې راته وکړې یا کم ده ما ته دا سوچ لرلی چې مثال ته دغه شي نه ریوس شه دا به نه وشي خو اخره کې تر دې پورې چې دا یې وویل چې مثال دلته د تا کامیابول خو سوچ مه لره نو دا شی به ډېرې مسلې درته وکړي خو که په دې پوډکاسټ کې زه د یو چا نوم وانخله نو دا به دا وي چې سړي سره به زیاتی اخر هغه خو یو خپله زه وایم چې هغې نوم نه وي نه هغ کس نوم نه اخله هغ کس نوم اخله چې کله ما پروجیکټ شروع کړی نو ما ته څه مسایل مخکې ته راغلل ځکه چې سټیل زیات و رافت باندې ډېر مشکلات وي دلته نو ډېر غټ مشکلات دي ډېر غټ انویسټ لګي نو دلته خپل سوشل میډیا باندې خلک پیژني زما د ویلو هېڅ ضرورت نشته خو بیا زه هغه نوم د ده داسې ګاڼه چې مثال به ما باندې فرض دی د ریزیډنسي به الطاف چې کوم اونر دی الطاف خان دی زما سره انویسټډ خو نه شویلی چې ما سره د انویسټ خو زه دا ویلی شو چې په هر لیول باندې زه خوش کړی یې ته ما ته دا ویلي 3 بجې شپې ما ته کال کړی دی چې ویښ یې ما ورته چې ویښ یې چې زه هم ویښ یم نو ما ورته چې خیر تا بوج خو ډېر زیات دی وی چې نه ما بوج کا زیات دی خو زه په ګراوند باندې ما کار کړی دی نو زه هغه اپریشیټ کړی دی او زه یې اوس هم شکریه ادا کوم اوس چې هغې ټایم کې تاسو مطلب ستاسو حوصله د چا ډېره ماتوله هغه خلک میبي چې ستا په دې سکرین باندې ګوري هغې له سب میسج ورکول دي چې مزید په ژوند کې داسې څه کول دي چې داسې یاره زما خو ټوټل نوجوانانو ته دغه میسج دی زما سپیشل د علاقې دپاره ډېر خلک وایي چې کویټه کیفې برانچونه دي لالاجي برانچ نه وی راغلی اوريل هایبس ځای مختلف نور ته کارونه کوي ځکه تا ته ووایي یقیني درته وایي زه خپلې فیملۍ دپاره نه یم لګیا زما 3 بچیان دي الحمدلله زه چې خپله سیلري اخلی ما چې کار پرېښی و ما چې کومه سیلري پرېښې وه د نن 7 سال مخکې هغه تقریبا تر 1.5 لک نه بره زما کار چلیږي خو زما صرف د ځوانانو دپاره او د خپل علاقې د یتیمانانو دپاره بل د موږ نوجوانان داسې دي چې میټرک ته ورسي نو د یو سره داسې آیډیا نه وي چې زه اوس چیرې لاړ شم نو هغه سپیشل ډمپر ته ایکسویټر ته نو چې د موږ ځوانان ته کم ځای کې ویني د هغې ژوند ډېر په مشکلات کې زه دا وایم چې که د ما دا شی لاړ شي په مخ باندې زه ما په د خپل ویژن په د سوچ کې کامیاب شو نو زه به د خپلو ځوانانو دپاره یو داسې سیټ اپ جوړوم فري آف کاسټ چې دوی ته به پیمنټ هم میلاویږي او ورسره به دوی ته زه دا سوچ ورکوم چې تاسو ټیکنیکل کارونو ته راشئ یعنې میټرک نه پس تاسو ډایرکټ دلته راشئ چې دلته تاسو ته سیلري هم میلاویږي او تاسو داسې نه محسوسوئ چې یاره ما تعلیم کړی و نو زه ډمپره کولی نو زما دا سوچ دی ډېر زمونږ په علاقه او په وطن کې ډېر داسې خلک دي ټایم هم زیات د نه واغېښتو خو ډېر زمونږ داسې ځوانان دي چې هغه انجنیران دي هغې په دې فیلډ کې دي دا فیلډ هغې ته څه داسې مشوره ورکړي چې هغه د اسلام آباد او د دې غټې سوسایټیانو نه یریږي نه او راشي څه وله داسې صلاح او څه د دې خلکو دپاره تاسو کولی شي دا زما استاد و موږ افغانستان کې کار کولی نو ما به داسې یو ځای ناست کړو نو ما ورته چې زه به کله پیسې ګټ نو ده ما ته داسې مخ راواړولی نو ډېر داسې په عجیبه انداز کې ول وی چې ته 4 سال د پیسې سوچ مه لرې بس هغې خبرې شارټ ما ته داسې راکړلی بس هغې ځای کې ما قسم وکړی ما ورته زه 15 دن پس تا نه کار پرېږدم او ما ته چې څوک کال کوي که زه سرویر مې ورتې کوي خو ټیک دی که نه زه کار نه کوم نو زه خپلو خلکو ته خپلو ځوانانو ته دا خبره کړه چې تاسو هېڅ شي باندې کار مه کوئ خپل سوچ باندې کار وکړئ اخر کې یو شارټ میسج د ځوانانو دپاره چې راتلونکي کم کول دی زه خو دا وایم دا تېر یو پوډکاسټ کې دا ویلي وو چې ځوانان چې کله 6 کلاس ته راراسي نو دوی ته پکار ده دوی ټیچرانو ته پکار ده چې دوی د 6 کلاس ته دوی ته یو ګول وښیي چې تاسو په دې لیول باندې روان څه به دې ځي ته رسي څه دې ځي ته روان یې د استاد دا کار ده چې دوی ټریک ته وخېژوي د شاګرد دا کار ده چې په ځان کې بولډ څه پیدا کړي او سپګل داسې وګوري ته چې 12 غنټې کار کوي نو پکار ده چې 18 او کاروبار جاب کې هېڅ نشته ډېر مهرباني انجنیر صاحب او لکه څنګه چې تاسو واورېدو د ده خبرې د ده د ژوند چې کوم سټرګل و
نو هغه تاسو کتو چې دلته څوک هم وغواړي، موږ چې څوک هم وغواړو هر سړی هر څه کولی شي، هر انسان کې الله تعالی یو کوالټي ایښي وي خو موږ ځان پېژندلی نه دي او موږ د سټرګل نه د محنت نه څومره یریږو. ډېره مننه.